پټوله دنیا کې دا وخت چاینا ټولو نه تیزترین ملک دی، دا وخت چاینا ټولو نه تیزۍ سره مخ په ترقۍ روان دی او ټیکنالوژي کې هم چاینا ډیره مخکې ده. که مونږ وګورو 2025 ته خو که د چاینا ترقي مونږ وګورو نو لګي داسې چې چاینا 2050 کې اوسېږي او مونږ 2025 کې نو مونږ چېرته 1900 صدۍ کې اوسېږو. جي د چاینا او د پاکستان د ترقۍ کمپیریزن چې تاسو کوي، چاینا اوس یوه بله ډېره غټه کارنامه سره انجام کړې ده د AI په ذریعه باندې. د AI په ذریعه باندې یو روډ جوړ کړی دی. جي دا AI چې کله راغی آرټیفیشل انټیلیجنس چې چا جوړه کا نو هغه ټایم کې چې څومره هم ایکسپرټ و ماهرینو نو هغه دغه AI جوړولو والا ته ووایي چې دا AI خو تا جوړه کا دا د انسان دپاره فایدهمنده هم ده خو د انسان دپاره انتهایی خطرناکه هم ده. اوس چاینا 158 کیلومتر روډ جوړ کړی دی او دا ټول په AI او په روبوټ باندې جوړ کړی دی. اوس دا 158 کیلومتر روډ چې ته جوړې که نه په پاکستان کې نو په دې باندې به ستا څومره کلونه لګي، کلونو نه علاوه په دې به ستا مین پاور څومره لګي، دې دپاره به ته څومره انجینران نیسې، څومره به سرویران نیسې، څومره به ګرافیک ډیزاینران نیسې، څومره به بیا د هغې لیبر نیسې، څومره به ته ډرایوران نیسې چې به څوک په ټرک کې شګه راوړي، څوک په څه کوي، څوک په څه کوي، بیا لوډر اپریټر به ته نیسې، مختلف اپریټران به ته نیسې، یو غټ ټیم به تا نیولي وي وروره، ایله به ته تنخواګانې ورکې، ایله به ته روټۍ ورکې او هغه روډ به پې ته جوړې. خو چاینا اوس د AI په ذریعه باندې روډ جوړ کړی دی چې پکې روبوټس هم شامل دي، نیټورک پکې شامل دی او AI پکې شامله ده چې د هغې په ذریعه باندې دغه روډ جوړ کړلی شوی دی او ډېر زبردست روډ یې جوړ کړی چې چاینا ریکارډ هم جوړ کړی دی. نو AI چې کوم ده د انسان دپاره راتلونکي وخت کې ډېره خطرناکه ده، ځکه انسان له به څوک کار نه ورکوي، هر څه به په AI باندې کېږي. انسان له به وایي ته کور کې کښېنه، نن سبا که تاسو وګورئ راتلونکي وخت کې به دا ویټران ني، دا هم ټول په روبوټو باندې چلي، په هوټلو کې به روبوټ راځي، بس په ټیبل باندې به روټۍ کېږي. راتلونکي وخت کې به دا پخلي نه کېږي، په هوټلو کې به پخلي هم روبوټ کوي، لکه چیف به هم دغه نه وځي، ویټران به هم وځي، ډرایوران به هم د کار وځي، ډرایورانو په ځای به ډرایورلیس کار روځي، ډرایورلیس بغیر ډرایوره ګاډي به روځي او که روځي هم روبوټ پې چلوي. نو ډرایورانو جاب هم په خطره کې دی، د ویټرانو جاب هم په خطره کې دی، د چیف جاب هم په خطره کې دی، د انجینرانو جاب هم په خطره کې دی. یو واحد پیشه ده چې ډاکټر دی، چې ډاکټر له خطره نشته، نور هر چا له خطره ده. جي نو چاینا چې کوم روډ جوړ کړی بقایا خبره او په هغې کو چاینا د AI په ذریعه باندې 158 کیلومتر روډ جوړ کړی دی. د AI ټیکنالوژي او روبوټ په ذریعه باندې د 5G نیټورک په مدد باندې دا روډ مکمل شوی دی چې دې کې صرف very few human involved. چاینا وایي چې دې کې ډېر کم انسانانو کار کړی دی، لکه دا روبوټ کنټرول کول یا دا AI چلول یا دینه علاوه نیټورکینګ کول، دا انسانان کوي. نور چې څومره هم د لیبر کار دی، د انجینیر کار دی، د ډرایور کار دی، ټولې په AI باندې کړی دی، ټولې په روبوټونو باندې کړی دی او هغه روډ یې پې جوړ کړی دی. یو خو ګوره خرچه کمه شوه، یو ټایم د ستا کم ولګېدو، یو ته غټ هیډک نه خلاص شوې. اوس چې ته یو روډ جوړې هغې دپاره به ته خامخا 200 کسان اخلي، ایله به ته رهایش ورکې، ایله به ته روټۍ ورکې، د هغوی تنخواګانو ریکارډ به ساتي او بل طرف له ته یو په AI په ذریعه په روبوټ باندې ته یو روډ جوړې. راتلونکي فیوچر خبره درله زه کومه، چونکې په پاکستان کې لا فلحال د دې کنسپټ هم نشته، خو چاینا یو ایکسپریمنټ کړی چې هغې کې کامیاب شو. نو بیا چې ته د AI په ذریعه او د روبوټ په ذریعه باندې روډ جوړې، خو څه روبوټ ته بس راشه په چارج ولګوه، AI د ستا په سیسټم باندې چړي، په کمپیوټر باندې صرف تا نه بجلي خوري، لکه ستا ټینشن نشته چې دی به زه اوس ومه کوم ځای کې دی له به بجلي زه پرووایډ کومه، لیبر د تنخوا به اخلي. جي بیمار دی کور له لاړو، نن یې چوټي کړې ده، کور کې ولله غم خادي راغلی ده، د روبوټ خو غم خادم نه راځي، د AI ټیکنالوژي خو غم خادم نه راځي. وروره د اتوار هم تاله کار کوي، د ورځې هم تاله کار کوي، دا درله نه وایي چې شپه بجلي نشته ماله څه ښکاري نه. لکه مطلب راتلونکی چې کوم وخت د ټیکنالوژي په وجه باندې د AI په وجه باندې د انسان جاب له ډېره غټه خطره ده. یو د چاینا دغه مې در سره شریک کولو چې چاینا 158 کیلومتر روډ چې کوم دی د AI په ذریعه جوړ کړی دی. نو یو مې در سره دا انفارمیشن شریک کولو، یو مې درله دا وی چې د AI په وجه باندې د انسان جابس د څومره خطرې راتلونکي ټایم کې راتلی شي، د دې ما تاسو چې هم نشو کولی. نو خیر دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو، دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ.